ما مدرسه د چا ده؟ یو کاکا پکې آواز وکړي دا الله ده. ما ښه ولا چې ما ته خو پته نشته. دکان کې ایغ نیغ ناست دی، دکان زما دی، ګاډی زما دی، موټر زما دی، پلازه زما ده، مارکیټ زما دی. مدرسه د الله ده. ډاکټر پکار دی، انجینیر پکار دی، ساینسدان پکار دی. ما وی امام دی پکار دی. مولا دی خوري وای په مصلی باندې امام. د ملک له نوم ایښی دی پاکستان. څه نوم دی؟ څه نوم دی؟ دا چرسستان نه دی، دا پوډرستان نه دی، دا ګندستان نه دی، دا آیسستان نه دی. توجه، دا پاکستان دی. کیا مطلب؟ الله پاک. دیوبند پاکستان وړوکی جماعت دی، دا چې کوم شهید شاغې نه مخکې جماعت دی. توجه، د چاندې کټ پروت دی، د چاندې کټ دی. خلک پیسې راوړي. د افغانستان یو طالب د چاندې کټ سره خوا کې ولاړ دی. خلک پیسې راوړي، غورځوي یې. یو خبر درته کوم، اوس هغه وخت نه دی چې مولا غریب دی. انشاءالله موږ مولیان ښه یو. سیسټم بدل دی. زه به شروع نن د مولا نه کوم. قسم بالله که دا وامر مخې وکړه زه به د مولا نه شروع کوم. لږ ذهني راته تیار شي. خصوصا فاضلان نه شروع کوم. توجه، څو فاضلان شو؟ سوله. بیا ولا ضرب ورکړه د سوله په څه کې آباد کې ویم، اوس نه ویم، خو سسپنس کې دې ساتم. توجه، اوس هغه چې مولا غریب دی، الحمدلله مولا سره ټچ موبایل دی. ما ته یو کس ځان زبر کړ چې مفتي صاحب ما سره ټچ موبایل نشته او زه پبجي فری فایر لای لډو نه کوم او ما سره وړوکی موبایل دی ساده. ما ته پته ده ته په وړوکی موبایل کې ګیمونه کوې، هغه د مار والا ګیم لکه د مار. دی دا بعض چا سره چې وړوکی موبایل دی ځان ته بزرګ وایي چې میں ولی الله ہوں، میرے پاس بڑا موبایل نہیں ہے. انګریزانو په وړوکی موبایل کې هم کار کړی. تا ډینډت کوي، په هغې کې هم د مارانو ګیم هر تاویږي او غټېږي، اټکي سره یو ځای کې کړینچ 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 سره ورو غټېږي. توجه، غریبي مریبي نشته، انشاءالله ټول ماردار وي. سیو الحمدلله، په دې د الله شکر ادا کړو. سیو الحمدلله. بهرحال چاندې کټ پروت دی. د اکوړي یو خان د چاندې کټ ده د پیسو په ځای خپله سپلی راوغورځوله. سپلی پېژنئ؟ سپلی پېژنئ؟ سپلی راوغورځوله. طالب لاړ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په چړا شو. مولانا عبدالحق صاحب ته عرض وکړه شیخ صاحب ستا د کلي خان زما مدرسې ته سپک وکته، زما د ادارې توهین یې وکړ. د چاندې په ځای سپلی د چاندې کټ ته راوغورځوله. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه طالب ته وایي طالبه خفه کېږه مه، علماء دیوبند ته الله غټ زړه غټه سینه ورکړي. دا هر څه به برداشت کوو انشاءالله. دا چړې چاکوان به برداشت کوو، لیکن د حق پیغام به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوو انشاءالله. توجه، ورشه د اکوړي په بازار کې، ماجر بازار کې موچي دی، چمیار دی. تاسو ورته څه وایئ؟ چمیار. دا سپلی چمیار له ورکه وته دا جدا جدا پرزې کا، د دې چڼیاو جدا کا، دا لاندې تلې یې جدا کا، دا پټې جدا کا. چمیار ته وایي د دې قیمت ولګو. پخوا چې به د چا سپلی کې شاته چڼیاو خراب شو، د بلې سپلی چڼیاو به پکې لګېده، اب چمیار لګو. وته د دې قیمت ولګو. کله قیمت ولګوي دا سپلی په چمیار خرڅه کا، چې کله سپلی په چمیار خرڅه کړي اب قیمت درکړي. په هغه قیمت باندې په دکان کې ګیلاس واخله، ګیلاس واخله، ګیلاس واخله. ګیلاس راوړه د چاندې کټ سره چې کومه مټکۍ پرته ده، ګیلاس دې مټکۍ سره کېده چې مسافر په لار تېرېږي را تېرېږي او تږي کېږي، تند او پیاس ورته لګي، په دې ګیلاس کې به اوبه څکي. خان ته به اجر او ثواب رسي، خان ته به اجر او ثواب رسي. قسم بالله ته مولا پورې خان دی. دې مولا سره زما او ستا د ثوابونو غم دی. د شیخ صاحب اخري حدیث ذکر کړ، دا ټول بخاري شریف ختم کړ. دا اخري حدیث دله ورته دا به هم ختم کړی وي په مدرسه کې عام روټین مطابق. دا یې مؤخر ځکه که چې تاسو ټول تشریف راوړی اخري حدیث کې شرکت وکړئ چې الله ټولو ته د ختم بخاري اجر ثواب ورکړي. زمونږ علماو سره د عوامو د ثواب غم دی. خوله چې پاکې په مولا یې پاکې، خبرې چې کې په مولا پسې کې. هغه خان چې خبر شو زه د دې مدرسې پورې خاندم، دې سر زما د اجر د ثواب غم دی. را منډې کړي. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په خپو کې راګزار شو. معافي وغوښته د دارالعلوم حقاني په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده. زم حقاني ما، اعزاز هم حقاني دي. دا څومره علما چې د دیوبند نظري والا دي هغې حقاني سره نسبت دی. نن زما او ستا په عبادت کې، درس او تدریس کې، خطابت کې د هغه خان برخه شته که نشته؟ شته که نشته؟ داسې طریقو سره د خلکو ژوند کې انقلاب راغی. ملک صاحب اوس مخکې بیان وکړ.
دا خلک په دې پوهېږي چې مدارس او علماو سره ربط باندې څه ملاویږي مدرسه او ما الحمدلله یو کال نه زیاتو شو ما پاکستان کې څنګه چې د مسجد خبره مضبوطه کړې د مدرسې مې کړې سوشل میډیا والا ته وایم ادارو والا ته وایم ما پاکستان کې د ایجوکیشن دفاع کړي ما د سکول دفاع کړي ما د کالج دفاع کړي ما د یونیورسټۍ دفاع کړي زه د پاکستان نظام تعلیم ښکلې ښایسته غواړم ما د سکول کالج یونیورسټۍ دفاع کړې ده ما د مسجد دفاع وکړه ما د مدرسې دفاع وکړه ما د تبلیغ مرکز او د خانقاه او د مسکر دفاع وکړه زه سکول غواړم کالج غواړم یونیورسټي غواړم ما د اصلاحي معاشرې بیان کړي ما تمام بیان نه وره توجه زه اصلاحي معاشره غواړم زه سکول غواړم پاکستان کې کالج غواړم یونیورسټي غواړم زه خپل ایجوکیشن بهترین غواړم ستاسو د ټولو توجه غواړم خو ما دا پیغام ورکړ ما په یونیورسټو کې ما کالج کې وي ما مختلف سیمینار کې وي کم نوجوانان چې پبجي کې فری فایر کې لای لډو کې د موبایل گیمونو کې مبتلا وایا پروفیسر حضرات ټیچر حضرات موجود وي ایجوکیټډ خلک وي کم سټوډنټان چې د موبایل گیمونو کوي هوم ورک کولی شي سټډي کولی شي د دې سټوډنټ نه د مستقبل ډاکټر انجینر ساينسدان د پاک آرمي کرنل میجر د خیبر پختونخوا د پولیس د محکمې اس پی ډي اس پی آی جی پی وای جوړېدی شي دا د ایجوکیشن تباهي ده دا د غیرو سازش دی زما نوجوان نسل یې تباه کړ زما ایجوکیشن یې تباه کړ انشاءالله غیر به په خپل سازش کې ناکامو او ټولو سټوډنټانو ته وایم اصلاحي معاشرې حوالې سره حالات حاضره موافق ډاکټر پکار دی انجینر پکار دی ساينسدان پکار دی ماوي امام دی پکار دی مولا دی خوري وای په مصلی باندې امام روجه راغله تراو د پاره د قرآن حافظان د باطن اصلاح د پاره حق پرسته د دیوبند پیران رسمونه رواجونه ختم شي وای تبلیغیان د ختم نبوت دفاع شي وای د ختم نبوت غازیان او ماته د قرآن تجوید خو قاری صاحب قرات وکړه څه قاری صاحب سبحان قاری صاحب څه شو ماته د قرآن قرات ماته د قرآن تجوید خو وای قاریان زه چې کله سرجي ایجوکیشن کې مونږ چې کله انګلیش زده کوو نو مونږ به انګلیش داسې زده کوو ټي ایچ ای دا اواز کوي دی ټي ایچ ای څه اواز کوي بولو ټي ایچ ای ما څه موده مخکې یو سټوډنټ ته مې بیټا ټي ایچ ای څه اواز کوي ما ته ټي ایچ ای دا ما ورته ټي ایچ ای دی هغه وایي دا ما ورته ټي ایچ ای دی هغه ټي ایچ ای دا ما ورته بیټا دا کیوں بولتے ہو هغه مفتی صاحب دا برټش لهجه ده لکه د انګریزي لپاره به ته د انګریزي لهجه زده کې نو قرآن به په پښتو کې وای قرآن به د بنوسې په ژبه کې وای توجه مولانا بجلیګر صاحب تیرا ته لاړ اپریدیان خو در کې نشته مولانا بجلیګر صاحب تیرا ته لاړ د ماښام مونځ یو امام پسې وکړ خلکو ته د ده کوم قرات وکړ هغوی ورته وایي دا یې تیراوال قرآن وي تیراوال قرآن وي توجه اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها نو د قرآن تجوید دپاره قاریانو نو سکول کالج یونیورسٹی دفاع بم کوو اور د مسجد د مدرسې د مرکز دفاع بم کوو به انشاءالله اور حافظانو ختم کړي یو حافظ مال راشه پریکټیکل کوم زر راشه زر خو که یتیمې خبرې یو دلې یو حافظ ورشي آچاریا وي راشه زر فورم زه پریکټیکل کوم دل یو میک راکړه پنجاب پریکټیکل کوم زر راشه زر توجه دیر سپاری دیا دکړي مې کوله یاریږه متا ته سویم نه چې زه چاته سویم هغه ډبل زیرو ته وایم ستاسو نوم دی الداد خان سنم دی توجه الداد خان قرآن یاد کا جسے توجه الداد خان توجه بنو سٹی والے سنو الداد خان قرآن یاد کا دیر سپارو ته په زیګر کې په جگر کې په ګوګل کې په زړه کې د الله کلام محفوظ کړ الداد خان چې قرآن محفوظ کړ په زړه کې نن به درته میک هغه لاس کې ونیسم نن به درته د حافظ عظمت خیم چا چې قرآن یاد کړ ستا په نظر کې د حافظ القرآن څه حیثیت دی او بنو والو سنو توجه قرآن یاد کړ الله ذات کې وحده لا شریک ساؤنڈ والا دے ځان سم کوم الله ذات کې وحده لا شریک صفاتو کې وحده لا شریک الله سره ذات کې شریک صفاتو کې شریک لیکن الداد خان چې قرآن یاد کړ اللہ صفتی نمونہ اس کی کریڈ عظمت ربط شان و شوقت
قدر منزلت دپاره الله د خپل صفتي نومونه چې رحیم هم دی کریم هم دی غفور هم دی شکور هم دی قهار هم دی جبار هم دی عزیز هم دی العزیز دی الحفیظ دی الحافظ چې د قرآن یاد که الله خپل نومونه یو نوم راواغسته د ده کریډ عظمت دپاره الحافظ د الدات نوم سره الحافظ یو ځای که نن نه پس به دته الدات نه وای نن نه پس به دته حافظ الدات وای څه به وایي پوچته وا څه به وایي څه به وایي بلنده واسطې څه به وایي اور توجه حافظ الدات به څو کسان جنت ته بوځي بل حافظ شته زر راشه څو کسان به بوځي ووایه حافظ صاحب به څو کسان جنت ته بوځي شکیان مه وایه څو به بوځي څو به بوځي اور صدر مملکت به څو کسان بوځي وزیر اعظم به څو کسان بوځي وزیر اعلی به څو کسان بوځي ستا د بنو خان صاحب ملک صاحب به څو کسان بوځي ستاسو نوم شیر آباد ته به نن نه پس څه وایې څه به وایې څه به وایې څه به وایې حافظ شیر آباد به څو کسان جنت ته بوځي وزیر اعظم به څو بوځي میں ریکویسٹ کوم وزیر اعظم د دومره تورو کې ځان دی بوځي توجه حافظ صاحب لس کسان جنت ته بوځي او توجه چاته پته ده لس کسان به کم کسانی وجبت کم کسان به چې جهنم په واجب شوي زه به پښتو کې ترجمه وکم چې د حافظ صاحب د فیملی خاندان نه لس هغه کسان چې ځان یې ښه لړلي ګنده کړي او جهنم ته رسېدلي دی به د جهنم نه راوباسي جنت ته به یې بوځي دا کریډ د حافظ القرآن دی توجه لس کسان جهنمیان به حافظ صاحب جنت ته بوځي توجه دا راته ووایه دا فضایل خو ډېر شوق سره وایه حافظ صاحب به جهنمیان جنت ته بوځي چې د دوی د وجه جهنمیان جنت ته ځي حافظان جنتیان دي که نه دي دي که نه دي دي که نه دي بیا یو ګیله لرم په معاشره کې حافظ ته سپک ولې ګورې د عالم ته سپک ولې ګورې د مفتي صاحب ته سپک ولې ګورې د قاري صاحب ته دغه مولانا صاحب ته سپک ولې ګورې دا خو هغه خلک دي دا خو جنتیان دي جہنمیان بزان سر جنت تبوز چونکہ نیا پاکستان ہے تو دیوبند کی ایک نئی بات سنو نئی بات لس کسان آغا کہ جہنم پہ واجب نہیں یہ بات پرانی ہے تو پرانی بات قبول نہیں ہوگی پاکستان نیا ہے دیوبند کی نئی بات سنو توجہ حافظ سے بلشتا راشستا حسل افزائی لزر آغلیم خواہ ستا سنم دی طاہر تبنن بات سوائے حافظ طاہر سے سبوائے حافظ طاہر سے دا یو مسئلہ دا دیوبند یو نقطہ دا حافظ سے بدخپل خاندان لس والدین دشتا والدین شتا ترونا ماماگان پلوان دشتا فیملی دلتا سکراغلی اسنا چه دا حافظ ظاہر پلار وی چه کار خوشو زویم حافظ چه بوزی بمی اغا مورم وی چه کار وشو چاچام وی بوزی بمی اغا ماموم وی بوزی بمی اغا نکام خوشحالش آدیم وی چه بوزی بمی کار وشو کدا سیرانا بوتلی ولی گفت دیسا صبر وکا مسئلہ ورہ صبر وکا صبر پلین کے قطار کی ادھر گا صبر حافظ سے بدخپل خاندان نا 10 اغا کسان زان سر جنت تبوزی دا کم لسو کسان نا چی دی پا دنیا کے خوشحالی دا پا کے شرط مولی سے دا پا کے شرط دی دانا چی دلتا دی حافظ سے بلزڑا گازارا کڑی اڑا دی ورلا پرچا پی دا سر کزیاں رو رکشا دلتا حافظ تا سپک گوری دلتا دا حافظ تحقیر کے حافظ تصحیق کے دلتا دا حافظ قدر نشتا رشتہ دارانو پیملی تے وائب توجہ اسی زدنا تپوس کو مکالمہ کو توجہ حافظ ظاہر تا چی سوک خپا کی مرگرتیا و سرکے حضور ہوا ہے تا چی 15-20 سپیڑی سوک ہوئی پدر سخانی روٹے تا پریدی ستاسو شبی جمعی که شبی تواری شبی جمعی تا چی سوک خپا کی غصہ کی زان سر مرکز تا شبی جمعی لبوزی جیمو ہے کہ نسخ تو غصہ ہی غصہ میں تو جی میں نہیں بولتا خیر تا چی سوک خپا کی مرکز تے بوزی حافظ ظاہر ہوئی توجہ حافظ ظاہر ہوئی زچ چا خپا کرم مرکز تے نبوزم میں چی مرکز تے نبوزی جنت تا بدی سبوزی نتیجہ اور ریزلٹ یہ نکل آیا حافظانو سر مینہ کیوں بے انشاءاللہ علماء سر مینہ کیوں بے انشاءاللہ پرازا مینی تا تیاری کا پزورا مالا طول چلن رازی الحمدللہ پرازا کا پزورا
او لږ صبر وکړه انشاءالله د مولا حکومت را روان دی انشاءالله خفه کېږه دا ټول هم چک کړه کوتک والم چک کړه باجو والم چک کړه او بر افغانستان کې د ملا عمر موحدانو تور پټکي سره انقلاب راوسته اور د پیرانو تبلیغیانو سپین پټکي سره انقلاب راغی انشاءالله زیړ پټکي سره انقلاب را روان دی انشاءالله الله اکبر الله اکبر دا خبر ډېرې واضحه دي او ښکاره دي انشاءالله الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک پاکستان اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک بانیان پاکستان تا سلام عقیدت پیش کم دے ملک لے نم اخد پاکستان سنم دے دا چرسستان نہ دے دا پورستان نہ دے دا گندستان نہ دے دا آئسستان نہ دے توجہ دا پاکستان دے کیا مطلب اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی نظریہ پاک واڑی عقیدہ پاک واڑی سوسائٹی دا بنو دا منشیاتنا اور کوریج والے نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے جاؤ تو دا خیبر پختونخوا دا پولیس محکمے ہیڈ آئی جی پی معظم جا انصاری تا سلام عقیدت پیش کم چی دا منشیاتو خاتمے دا پارے الگ پورسز سرچ اپریشنو کو مونگ دا منشیاتو خاتمہ کی دا حکومت حمایتم کو تعاون بم کو بے انشاءاللہ او دا چرسو دا پوڑر دا آئس دا کاروبار والا آڈیو دکاوی نبا دا پولیس او دا ادارو پر نوٹس کے سوک راوی اللہ سوچت کے دا دی کاوری جو کا دا دی کاوری چی دا چا اللہ اسکتی دا بٹک چرسی تو ورمخامت کا خیرن کا بچہ تا چرسی سا کائس کے توجہ انشاءاللہ اغرز نیز دیدا اللہ با خیبر پختونخوا دا منشیاتنا پاک کی دا خرافات پریگدو دا پزولیات لغویات پریگدو مساجد مدارس آباد کو مراکز آباد کو خانقاہون آباد کو علماء سر رب تعلق ساتو اور رب نے فرمائے اقرا وربک الاکرم قرآن پڑھو اور پڑھاؤ وربک الاکرم مساجد آباد کا مدارس آباد کا وربک الاکرم ستا رب بستا عزت کی دادا رب وعدہ دا اور رب کا وعدہ سچا وعدہ رب کا وعدہ چدا شک دے مو آئے رب کا وعدہ اور دا صرف مدرسہ نہ دا یتیم خانہ دا سشے دے خاتم الانبیاء محمد ربی دا اختر من دا روان شو ما تمام ادارو دا یتیم خانوں کی دا جملہ ویلی ننی وائم توجہ نماز عید کے لیے خاتم الانبیاء جا رہا معشومان بہر ولار دی کیل کی نئے کپڑے تیب زن بدن باندری یو معشوم بے حال بدحال پراگندبال پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے رو رہا ہے زمانہ بھی پرم بیٹا دا اختر ورز دا خوشحالے ورز دا کیل ورز دا لوبی نہ کئی گیم نہ کئی دا معشوم عرض کدا اللہ پیغمبرہ تشقت لاس کی حضور ورسول رشتہ زمانہ اختر ضرورت مرکول ورسول رشتہ توجہ کسے خاتم علماء یتیم راوست کورتا اتفاقا نور نظر فاطمت الزہرہ دروازہ کی ولاڑوا زمانہ بھی پر فاطمی او فاطمی دا حسن دا اختر جامع شتا او حضور شتا فاطمی حسن با دا اختر لباس نا چاہی دا حسن دا اختر لباس کپڑے بنن یتیم لور کو نن با یتیم لور کو دا حسنین کریمین با یتیمان قربان شول توجہ غسل ورک حسنین کریمین لباسی ورتواچہ دلہا شہزادہ بن کر میرے نبی نے فرمایا بیٹا پچھلے سال جب تمہارا والد زندہ تھا تو تمہارے والد نے تجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے تھے یا انگلی سے پکڑ کر دا معشومتی دا اللہ پیغمبر تیر کار چیز ما پلار جو اندیو زخپل پلار پا اوگا باندے سور کری دا اختر من لبو تیرم زمان نبی پر حسن ستا شان مقام پخپل سے حسین ستا قدر منزلت پخپل سے حسن تم دا خاتم الانبیاء دا اوگونا کس شا حسین تم کس شا نن با دا محمد عربی مبارکی اوگی دا یتیم دا پارئی اس سنت پر عمل کرو یتیمی پتی زیبانی کینو چه مخی روان شم معشومانو چه گیم کو لوبی کو لغیو قتل چه پہلے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے رو رہا تھا عبداللہ شہزادہ بن کر خاتم الانبیاء کندھوں پر سوار ہو کر آ رہا دا ہر معشوم پزر کی دا حسرت و تمنا پوٹ پڑی کاش چه زمونگ پلاران مڑوی مونگ یتیمان وی
موږ به د محمد عربي په مبارکو بګو باندې سواره را روان وي. توجه، زما نبی یتیم سره محبت کړی دی، د یتیم کفالت یې کړی دی، د یتیم تربیت او کفالت کوونکي داسې به یو ځای څنګه چې دا دوه ګوتې یو ځای دي. من ابتلیا من البنات بشیء من البنات، د لور تربیت کوونکي په جنت کې به داسې یو ځای دا ګوتې یو ځای دي. لحاظ دا یو یتیم خانه ده. هغه خلک اور انشاءالله دا ورځ را نږدې ده، د دې یتیم خانې نه به هغه خلک تاوي یتیم دي تربیت نه کېږي. راشه یتیمانو قرآن ختم کړ، تاوي د یتیم تربیت نه کېږي، یتیم نه حافظ القرآن جوړ شو. راشه یتیم نه عالم جوړ شو، عالم او هغه ورځ نږدې ده انشاءالله. دا یتیمان به عالمان مفتیان ته جوړ شم، ستا د ملک رکواله به دا یتیمي انشاءالله. دا د ملک نظام به چلی، د یتیم نه به الله دومره کار اخلي. دا یتیم به ډاکټر انجینیر به. د دې ادارو ضرورت شته که نشته؟ وایا د دې ادارو ضرورت شته که نشته؟ د ادارو سره تعاون پکار دی که نه دی پکار؟ هر یو سړي ووایه دا مدرسه د مفتی امداد الله صاحب اور د شیوخو او د مولانا اعزاز الله حقانی صاحب نه ده. ووایه چې پیله خو د ده نه واخلو، دا مدرسه د دوی نه ده. ووایه نه ده دا د اعزاز حقانی صاحب مدرسه نه ده. څه شی؟ هر یو کس دا مدرسه زما ده. د چا ده؟ زما ده. بلند आवाज سے دا مدرسه د چا ده؟ تخبه کې مې بیان کړ د شیرګل محتمم صاحب شیخ قاسم صاحب ذل مردان جمعیت علماء اسلام امیر تشریف فرماو. مې مدرسه د چا ده؟ یو کاکا پکې आवाज وکړي دا الله ده. مې ښه ولا چې ما ته پته نشته، خو خيار خوې دکان کې ایغ نیغ ناستی، دکان زما دی، گاڑی زما دی، موټر زما دی، پلازا زما ده، مارکیټ زما دی، مدرسه د الله ده. دا وایه کنه دا گاډي هم د الله دی. پاسه ووایه دا دکان د الله دی، دا پلازا د الله. خو خيار خوې زه به دې نن پوه کړم. مدرسه زما ده. مدرسه د چا ده؟